مولایان صاحبان وایي چې مونږ حضرت علي علیه السلام سره محبت کوو. زه وایم چې لا نبی بعدي لا نبی بعدي ولا حدیث تاسو پورا ول نه بیانوي. لا نبی بعدي مونږ اورو خو لا نبی بعدي ولا حدیث نبی کریم علیه السلام د حضرت علي علیه السلام په شان کې ویل دي. علي ته فرمایي چې زتا غزوه تبوک نه بوزم ما نه ایثار شه. علي علیه السلام ورته زه به غزوه تبوک لزم جنگ لبزم. نبی اسلام ته فرمایي ته خو ما سره داسې مقام لري لکه موسی علیه السلام سره شي هارون علیه السلام. خو چې موسی علیه السلام بچرتتلو او کوه تور لبتلو نو ځان نه پس به شي هارون علیه السلام پر خو خپل قوم د پاره خپل امت د پاره به هارون علیه السلام پر خو نو زم تا شاته پر اقدم او زم مطلب جهاد نه او تا خپل قوم ته پریدم ته ما سره داسي لکه موسی علیه السلام سره هارون علیه السلام. او هارون علیه السلام هم نبی او موسی علیه السلام هم نبی او ته به نبی نه لا نبی بعدي ته به نبی نه نور ما سره د هارون علیه السلام په شان ته لکه موسی سره چې هارون علیه السلام ته ما سره هغه مقام لري اے علي علیه السلام. او دا فضایل خلق پټي زموږ مولیان صرف لا نبی بعدي لا نبی بعدي وي موږ علي سره محبت کوو. علي سره محبت وي دا حدیث به تاسو پوره بیانولو چې نبی سلام علي السلام ته فرمایي چې اے علي ته ما سره داسې مقام لري لکه موسی سره هارون. خو موسی سره هارون نبی وو خو ته ما سره صرف نبی نه نور مغه مقام لري. او موسی عليه السلام به چې کله چرتلو کوه تور لبتلو نو خپل قوم ته موسی عليه السلام هارون عليه السلام پرې خو زم رواني غزوه تبوک لا او خپل قوم کومل ته پاتې کیږي هغه ته تا پرې دم. خو ته نبی نه هارون خو نبی وو او موسی نبی خو ته نبی نه لا نبی بعدي زمو مولا صرف لا نبی بعدي لا نبی بعدي وي. خو پورا حدیث نه وي ځکه دی کې د علي فضایل دي او د علي فضایل دي پټي. د دې مقصد دا چې د علي فضایل د علي کمالات پټ کو او خلکو ته د کمال ښکار نشي. وما علينا الا البلاغ.